أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمن د یوټیوب زمر ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ټول دوستان با په خیریت سره امید الله رب العزت نا دا سوال لې چې الله رب العزت دې زموږ چې څومره کتونکي دي څومره مسلمانان دي د هغې ټول جایز حاجتونه پوره کړي. دوستانو نن د یو بهترین عمل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا داسې یو عمل دی چې زما په خیال 100% یا 99.9% خلکو دې ته ډېر ضرورت دی چې هغه څه شی دي مالی مشکلات، مالی تنګدستي، غریبي. داغه لپاره بیا خلک مختلف غریبانان کوشش کوي، مهنت کوي، غواړي چې مونږه مالدار شو. یو بهترین نسخه د الله د رسول خودل شوی نسخه تاسو ته خیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي حاضر شو د هغوی په خدمت کې او د خپل مالی مشکلاتو د خپل تنګدستۍ شکایت وکړو. نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ای زما صحابي استغفار کوه، د الله نه معافي غواړه. نو که تاسو سوچ وکئ د الله نه د خپلو ګناهونو د معافۍ د مالدارۍ یا د غریبۍ سره څه تعلق دی؟ ځکه چې موږ د الله نه معافي وغواړو نو الله به زمونږ چې کوم شی دی غواړو هغه به پوره کوي. لکه بس ګناهونه معاف کوي، دې سره خو مالداري نشته. موږ خو مالداري کوو یا الله مال راکړي، دولت راکړي، پیسې راکړي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته استغفار ښیي او بیا ورته د سوره نوح دا آیاتونه تلاوت کوي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ترجمه دا ده چې دا صحابي د تسلی د پاره چې دا صحابي به وای چې یا رسول الله زه خو د خپل مالی پریشانی ما سره پیسې نشته، مال دولت نشته، او یا رسول الله تاسو ماته استغفار خای. نو دې کې خو شک نشته چې د صحابه د ایمان طاقت او هغه داسې طاقت چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته سوي ته یا رسول الله بالکل تاسو صحیح وایي. نو زمونږ د پاره زمونږ ته د عبرت او د سبق د پاره حضور کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه داغه په مخ کې تلاوت کوي چې د خپل رب نه د ګناهونو معافي وغواړه، هغه ډیر بخښونکی دی. او کله چې ته استغفار کې الله رب العزت با د استغفار په بدله کې ووريږي. الله رب العزت با د الله وي زبد استغفار بدله کې سکم چې ته کله مانه معافي د خپل ګناهونو غواړي نو زبا تاسو باندې د اسمان نه باران وروم، تاسو لبا مال در کوم، تاسو لبا اولاد در کوم، او تاسو لبا باغونه در کوم، او تاسو د پاره به نهرونه بهم. که تاسو سوچو کې نو الله رب العزت بدی آیت کریمه کې شپږ وعده کړی دي. یو اول وعده خدا د استغفار په بدله کې زه بخون کې مستا ټول ګناهونه معاف کوم. د مسلمان او د انسان خو اول مقصد دا دی چې انسان کمزور دی، ګناهګار دی، الله رب العزت داغه مغفرت وکي. دویم جووري د نور 15 هغه وعده دي چې هغه ته د ټول انسانانو ضرورت دی. دویم بتا سره کوم جی بارانونه بتا سبانه وروم، د زمیدار غیر زمیندار ته ارچا باران ته د خاص کر چې کوم مونږه فصلونه کیږي میوي کیږي دغه د پاره د باران ضرورت دی. نو زمیندار ته مې ارچا ته وي چې استغفار کوي باران نه برته ملاويږي، استغفار کوي. دویم وعده ده تاسو په مال کې به اضافه کیږي، ارڅوک مال غواړي. دریم وعده ده تاسو له نارینه اولاد در کوم، هغه کې به اضافه کوم. هر سړی و چې زما نارینه اولاد وي زما ملا ته ورلاړ وي. څلورم وعده چې دا باغونه
او تاسو د پاره باغونه او میوه سیوا کوم. هر زمیندار هر د باغ مالک وي چې زما باغ سیوا شي طاقت کې شي ډېر میوه وکړي زه پیسې وګټم. او پنځمه وعده چې تاسو د پاره به زه نهرونه ډک ډک بهم. مقصد دا دی چې د یو استغفار په بدله کې به الله رب العزت هغه 15 وعدې هغه شپږ وعدې کړي دي چې د انسان هغې ته هر ټایم ضرورت دی. نو دوستانو استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله لا اله الا الله. د الله نه معافي په خپله ژبه کې غوښتی شي په مختلف چې کوم دعاګانې دي مسنون دعاګانې په هغې غوښتی شي. نو انشاءالله العزیز که تاسو نور اسم نه غواړئ د استغفار په بدله کې به تاسو به د استغفار په بدله کې شپږ نعمتونه هغه به تاسو ته په خپله میلاویږي. ستاسو حاجات به پوره کیږي. نو یو ډیر بهترین عمل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خودل شوی صحابه او ته عمل دې کې شک نشته. تاسو شروع کړئ ان شاء الله العزیز تاسو ته به ډیره فایده میلاویږي. د بل ویډیو پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.